वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमल अंबिया। मुहतरम इज्जतमंदो, ढेर मुबारक महफिल दे और ढेर द अदब मकाम दे। उलमाए किराम तशरीफ फरमा दी। रब्जुल जलाल दी ददीस साया पमंगो तासु तादेर कायमौल हरी। नन पदग पाक महफल की मंगो तासु कराजमयू नुदाहुम ददी बरकात दी। चमंगत दासी लार समखड़े द उदासी खुली मजालिस जमंग द रहनुमाए द फारो पहाड़ी के मंगता हिदायत द सही अक़ीदे व द सही लारी जमंगा मुशरिक कई क़ियादत कई रब्जुल जलाल दी दराज उम्रुना सरद रोग सेहत और नसीब की। मुहतरम इज्जतमंदो, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे बांदी मंगो तासु द रबीउल अव्वल शरीफ पम्याश की डेर सवौरु और ईदली मुदी और दग शांत की रबीउल अव्वल शरीफ ख़त्म शी रबीउ सानी शुरू शी खुदगा महफिल शुरू वी द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमालात मोजिज़ात सिफात मदही मंगत बयान शी द हगी फ़ायदा दावशी ची मंगता दखपल महबूब मकाम व मर्तबा कदर इज़्ज़त मुहब्बत ताज़ीम अदब मिलौश मंग हगज़दकु खो मकसद सवी हुजूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया त तशरीफ रौड़ो नु बिया दगा महफिल खो मंग जोड़ो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ता दरातलो मकसद सो जरूरत सो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया ता तशरीफ रौड़ो वाली नुज़्मा इज्जतमंदो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चे रब्जुल जलाल दुनिया तरावलेगा नु पयो मकसद बांधे यानी द मीलादुन नबी मकसद सो द पैदाइश द नबी दुनिया ता दरातग द नबी मकसद सो हुजूर मुबारक दुनिया तरागे पकम मकसद बांधे आया आगा मकसद मंग खपल कड़े देव कमु न दे खुशाला खुयूच हुजूर मुबारक रागे व आमद मुस्तफ़ा व मरहबा मरहबा
خو چې کم مقصد د پاره راغې هغه مقصد مخبل که حضور مبارک که زمونږ نه تپوس وکړي په ورځ د قیامت باندې چې ای زما امتیانو تاسو زما په راتګ باندې خوشحاله وئ دا خو د محبت تقاضا ده صحیح خبره ده خو ما چې په کومو تکالیفو کې تاسو ته یو امانت راوړی و هغه مو خپل کړی و امو قبول کړی و زما د راتګ مقصد دا نو چې بس صرف خوشحالي شوه هر طرف ته چې کوم دی نو چراغان ولګېدل قمقمې جوړې شوې او دغه شانته کې محافل جوړ شو لنګر تقسیم شو خبره ختمه نا زما راتګ یو مقصد ما تاسو ته یو امانت دروړو ما یو تحفه یو ډالۍ تاسو ته حواله کړې وه په کوم شکل کې امانت سو منګ ته حضور مبارک یو دین راوړو منګ ته د هغه دین یو نظام راوړو منګ ته یو قانون راوړو هغه قانون یې منګ ته د قرآن راوړو چې دا واخلی تاسو چې زندگی تیروئ نو د دې مطابق به تیروئ دنیا کې به تاسو د دې قانون مطابق ژوند تیروئ دا قوانین به په دنیا کې تاسو نافذ کوئ نو دغه قوانینو نه انکار په هغه وخت کې ابو جهل وکړ ابو لهب وکړو عتبه و شیبه مشرکین مکه وکړو هغوی ونه منل اگر چې د حضور صلی الله علیه وسلم زندگی پاکه منله محبوب علیہ السلام ته صادق او امین ویلو ابو جهل منل ابو لهب منل چې رښتینی دی امانتدار دی صادق دی 40 سال پورې محبوب علیہ السلام غار حرا کې منځونه کول خو چرته کې ابو جهل دشمنی نه وا کړې چې منځ به نه کې ذکرونه کول رب یادو بت ته سجده نه کولا دغه مشرکانو بوتال حضور مبارک نه منل دغه بوتانو د وړاندې سر نخ کته کو مگر هغې دشمنی نه کوله محبوب خپل رب ته سر کته کو خو بیا هم هغې ویل صادق دی امین دی رښتینی دی کله دشمنی شروع کړه کله چې د دین خبره وکړه کله چې د نظام خبره وکړه کله چې حضور مبارک د قانوني قرآن خبره وکړه نو بیا هغې دشمنۍ ته تیار شو بیا یې په لاره کې کندې کنستل شروع کړل بیا یې په لاره کې ازغي شیندل شروع کړل بیا د حضور صلی الله علیه وسلم د شهید کولو سازشونه شروع کړل بیا یې مشورې شروع کړې مخالفت دشمنی شروع کړه کله چې کله حضور مبارک د نظام خبره وکړه نو په مونځ او دس باندې ابو جهل هم څه نه ویل په ذکر اسکار باندې ابو لهب هم څه نه ویل خو چې کله د اسلام د نظام خبره وکړه نو د ټولو نه لومبی مخالفت د کور نه راپورته شو تره مخالف شو هغه دور چرته اوس خو بیا نه دی راغلی چې د مونځ او دس خبره کوه نو ته ټیک سړی د قرآن د فضیلت خبره کوه نو ته زبردست سړی د روجې فضایل بیانوه ته ډېر نیک سړی خو چې کوم مقصد دپاره حضور مبارک دنیا ته راغلی و هغه مقصد بیان کا نو د کور نه به ستا دشمني شروع شو حضور مبارک بیا د مکې مکرمې نه په څه وجه باندې
دشمنی شروع کړه چې د حضور زندگی په مکه کې تنگ کړه او حضور مبارک هجرت وکړو. په دقه یو خبره نن به زما ملا صاحب ما ته خبره کوي خو صرف فضیلت به بیانوي. که چرته کې هغه خبره وکړه په کومه خبره چې حضور مبارک د مکې نه وتلی دی نو زما امام به زما د جماعت نه وځي. هغه د ابو جهل نظریه نن موږ خپله کړې ده او ځان ته وایو مسلمان. هغه د ابو لهب نظریه نن زمونږ ده. هغې ویل مونځ او دس کوه ذکر اسکار کوه خپل رب یادوه بت ته سجده مه کوه هر څه چې کې کوه خو د نظام خبره به نه کې. هغه خبره نن منګه کوو. ای ملا صاحب دا ستا مسله شوه دغه د کمره ده امامتي کوه مونځ او دس کوه ذکر اسکار کوه د روجي فضیلت بیانوه د قرآن فضایل بیانوه څومره چې درنه کیږي هر څه وایه تا ته اجازت دی. خدا خیال به ساتي په دې منبر باندې د نظام مصطفی خبره به نه کې. هغه نظریه زمونږ نه ده. نو ولې نن وهل خورو؟ په کوم ځای کې مسلمان هغه ته چې کوم دی نو عروج میلاو دی؟ شته چېرته یو ځای چې مسلمان غالب دی؟ وجه څه ده؟ وجه دا ده چې کله موږ د قرآن نه مخ واړو د هغه نظام نه د هغه مقصد نه چې د حضور د راتګ مقصدو میلاد منم خو د حضور د میلاد مقصد نه منم. حضور په کم مقصد باندې دنیا ته راغلی؟ د حضور میلاد ابو لهب منو که نه منو؟ ابو جهلم منو. د حضور د میلاد نه مشرکانو انکار نه دی کړی. میلاد النبی هغیم منو منګم منو. فرق به په من کې صحیح. ابو لهب د حضور په میلاد په خوشحالۍ باندې وینځه آزاده کړې وه. جشن یې کړی که نه و کړی؟ جشن یې مناو کړی ابو لهب منګ یې مناو. فرق په منګ او په ابو لهب کې څه شو؟ تاسو به اورېدلي د دې خلقو نه وایي دا جشن خو ابو لهب مناو کړی. جشن ابو لهب مناو کړی دی او هغه کار دیم خپل کړی دی. دی د ابو لهب په نظریه باندې روان دي. نو څه جواب به ورکوئ؟ موږ ورته وایو چې د حضور د میلاد د جشن نه انکار شیطان کړی که نه و کړی؟ شیطان خوشحاله و که خفه و؟ هغه خفه و. منگ وایو د حضور د جشن نه انکار شیطان کړی. تاسو د هغه په نظریه یې. منگ ته وایي د حضور په آمد او میلاد باندې جشن ابو لهب بناو کړی. تاسو د ابو لهب په نظریه څه جواب دی؟ منگ وایو نه، منگ د ابو لهب په نظریه نه یو. ابو لهب جشن مناو که خو صرف جشن یې مناو که. کله چې حضور د میشن خبره وکړه بیا ابو لهب دشمن شو، بیا دشمنی شروع کړه. بیا ابو لهب منکر شو، بیا د حضور سره دشمنی ته تیار شو. چې کله خبره د جشن وه ابو لهب خو اقرار وکړه. تاسو د جشن نه انکار وکړه. دغه خو د شیطان نظریه وه. د جشن اقرار کول د ابو لهب نظریه شوه. مگر کله چې حضور د میشن خبره وکړه ابو لهب انکار وکړه. نن که څوک د جشن خبرم کوي د میشن خبرم کوي نو دا د ابو لهب والا نه دی. ابو لهب د جشن خبره کړې وه خو د میشن نه انکار کړی دی. که د حضور جشن هم منو کړی دی او د حضور میشن هم خپل کړی دی هغه ابو بکر صدیق خپل کړی دی. لبیک 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 یا رسول الله. 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 لبیک. نن
منگ با د ابو لهب په نظریه خو اله شو چې صرف جشن منو د حضور مشن سره نه یو ولاړ که مشن چې منگ ته حضور مبارک راوړی دی هغه مو شاته کړی دی نه دې سره زمونږ کار نشته د هغې نه سیډ وهو نو بیا به مو په ځان شک شي چې چېرته د ابو لهب په نظریه خو نه یو د دې نظام د پاره محبوب علیه السلام بیا قربانی ورکړه دا خو قربانی غواړي که څوک سیډ کوي د دې مشن نه نو د مشن سره د ده نفرت نشته که ځان ته مسلمان وي او د دې مشن نه سیډ کوي نو داسې نه ده چې د ده نفرت دی نه دې قربانی نشي ورکولی ځکه دا قربانی غواړي حضور مبارک خپل کور پرې نه ښودو رشته دار یې پرې نه ښودل کلی وطن یې پرې نه ښودو دا څومره لویه قربانی غواړي دا خو دې موږ د خدای شکر وباسو چې مسلمانان پیدا شوي او د مسلمان په کور کې نن سبا مسلمانی دومره ګرانه ده لکه هندو چې مسلمانیږي هندو مسلمانېدی شي که هم غواړي چې زه مسلمانېږم زړه کې ډېر په سعودي کې داسې ملګري موږ ته وایي موږ سره هندو یا عیسایي یاره سړی مسلمان که خو چې کلي ته لاړ نو بس بیا په هغه خپل عیسایت باندې یهودیت وغیره باندې قائم دی ولی هندو چې کله اسلام قبلی نو دی خو بړومبې د خپل کور دشمنۍ ته تیاریږي دته به د پلار دشمنی په حواله کیږي دی به د مور دشمنی مطلب پلار به هم پریدي مور به هم پریدي که ښځه شته هغه به هم پریدي که بچي شته هغه به هم پریدي خپل کلی به هم پریدي ګران کار نه دی څومره ګرانه ده چې ته هر څه پریدي صحابه کرامو چې مسلمانی خپله کړه نو مکه کې هر څه پرې نه ښودل خالی لاسونه مدینې منورې ته لاړل نن موږ د دې مشن نه ولې سیټ کوو موږ پکې نه یو وجه دا ده چې موږ قرباني نشو ورکولی موږ په جیل کې یو ورځ نشو تېرولی ما پسې پولیس راغله زموږ کلي کې زه نه وم کلي مشر ورته ویلي چې نه دا خو ډېر ښه سړی دی دی هغې والا نه دی دا خو ښه خلک دی بیا هغه ما ته هغه میسج هم راولېږی ما دا خبرې وکړلې دغه شان کسان راغلي ما ویل خلکه دا ښه سړیتوب دی چې کله د قرآن او د دین خبره څوک نه کوي دا ښه سړی دی د دغه خلقو په نظر کې دا ښه سړی دی چې څوک د قرآن د قانون خبره نه کوي څوک د قرآن د نظام ملګرتیا نه کوي دا ښه سړی دی او که کوي نو دا بیا شدت پسند دی نن تاسو یو خبره به اورېدلي ملاکنډ یونیورسټۍ کې چې څه شوي دي ټوله دنیا ته نه خبره ده تاسو خبر یې دغه دا خو د امام بالکل هغه یو کس پې خبره کړې ده و یاره موږ ورسره ولاړ یو د ملاکنډ یونیورسټۍ کوم مشر دی د هغه سره موږ ولاړ یو دا خو زمونږ د پښتو چې کوم دی نو یو کلچر دی یو ثقافت دی او دا خو زمونږ پښتو دا ګډېدل او دا چې کوم دی نو تاوېدل او دا چورلېدل او دا شړقېدل دا جړقېدل دا پښتو دا موږ پښتانه یو موږ به ګډېږو موږ به تاوېږو او څوک چې د دې نه انکار کوي او موږ پسې خبرې کوي دا شدت پسند دي دا وحشیان دي دا مذهبي جنون دی او دا وحشي خلک دی مطلب دا شو چې د پښتنو کار ګډېدل دي مخکې به موږ ویل اجړاګان ګډېږي اوس دا کار د پښتنو شو دغه کس په خپل ذهن کې د پښتون ملګرتیا کوي که نه پښتون ته کنزل کوي زه چې تا ته ویم ته د ګډا والی تا باندې به دا خبره ښه لګي ته به یې ښه ما ته دې ډم ویلو زه درته اجړا ښکارم هغه وایي نه پښتانه خو دغه دي چې ګډېږي
منگ با گڑیگو منگ با چورلیگو ټول پښتونخوا ته کنزل کوي چې ځان ته پښتون وي هغه ته کنزل کوي او بیا وایي چې څوک د دې انکار کوي دا وحشیان دي قرآن تینا انکار کوي پیغمبر تینا انکار کوي کم طرف ته تللی مذهب تینا انکار کوي نه مني دا شی تا ته د پښتون تاریخ یاد دی پښتون څوک دی پښتون چاته وایي پښتو وی غیرت تا زمنګ په پښتو ژبه کې پښتو غیرت ته وی اورېدلیم دي وی خلک خوای د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم څه مطلب دی زه به د غیرت سره ځم غیرتي سړی به جنت ته ځي پښتون سړی به جنت ته ځي داسې وایو که به نه پښتو خو وی غیرت ته یعنی چا کې غیرت دی نو دا پښتون نه دی مخکې خدا وه چې چا کې غیرت دی دا پښتون دی اوس داسې شوه چې چا کې غیرت دی دا پښتون نه دی دا پښتانه دا د پیغمبر اولاد دی دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی دا د اسحاق علیه السلام اولاد دی دا د ابراهیم علیه السلام اولاد دی دا د هغه ټیم نه بیت المقدس د پښتنو په نگرانۍ کې جوړ شوی د داود علیه السلام چې کوم هغوی ته بادشاهي پرېښوده طالوت بیا د هغه اولاد دا پښتانه دي افغانا دا د سلیمان علیه السلام د فوج جرنیل دی دا پښتانه بیت المقدس د هغه په نگرانۍ کې تیار شو بیا چې کله بخت نصر حمله وکړه بیت المقدس باندې پښتانه څه کعبې شریفې ته رالل خالد بن ولید رضی الله عنه دا د پښتنو سلسله نسب دی په کعبه کې اوسېدل سرالل افغانستان ته او بیا ټول په یو ځل باندې مسلمانان شوي قیس عبدالرشید چې ورته وایي رضی الله تعالی عنه د حضور صحابي دی دا د پښتنو بابا دی د اسلام بنیاد چې مضبوط دی او حضور مبارک ورته لفظ د پتان استعمال کړي چې بتان دا د کشتۍ لاندې هغه تخطیط ته وایي مضبوطه چې دا ټوله کشتۍ په څه باندې آبادی کله چې دی د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په قیادت کې د کفارو سره جنگ کو جهاد کو او دغه قیس عبدالرشید د پښتنو دا قبایل دا هلته کې لګیو او د اسلام د خاطره جنګېدل حضور مبارک د وړاندې د دې د بهادرۍ تذکرې وشوې دا پښتانه داسې بهادر قوم دی د اسلام دپاره په هر میدان باندې لکه د زمري ورځي او حضور مبارک د دې پښتنو بهادري واورېده د دې جرت یې واورېده د دې همت شجاعت یې واورېده حضور مبارک قیس عبدالرشید ته لفظ د بتان استعمال کو دا لقب یې ورکو یعنی پښتانه دا هغه قوم دی چې دوی اسلام له اوږه ورکړې ده لبیک لبیک یا رسول الله لبیک 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 یا رسول زما عزتمندو خبرې چې زما ذهن کې کمی دي نو هغه دومره ډېرې دي چې زه یم کمه ویم او کمه پرېږدم او ټیم مختصر دی خو اسلام قرباني غواړي د دغه اسلام دپاره چې کله صحابو قرباني ورکړه نو د اسلام جنډه اوچته شوه کله په میدان د بدر باندې کله په میدان د احد باندې کله په خندق باندې کله په حنین او په تبوک باندې کله په قادسیه باندې دغه د اسلام جنډه وه کله په اجنادین باندې
د امت الجندل باندې اسلام خور شو دنیا باندې او کله چې د اسلام رڼا خوره شوه بیت المقدس فتح شو د اسلام رڼاګانې خورې شوې د اسلام جنډه اوچته شوه د بیت المقدس په دیوالونو باندې اسلام را ورسېده افغانستان ته اسلام را ورسېده ملتان ته اسلام را ورسېده پاکستان ته هندوستان ته اسلام خور شو د اسلام دبدبه شوه د اسلام غلبه شوه سبب سو سبب دو چې په هر میدان باندې د دغه نظام خبره وه په هر میدان باندې د دغه قانون خبره وه په هر میدان باندې د قرآن د نظام خبره وه یو لاس کې توره وه بل لاس کې قرآن او دغه مسلمانانو چې په کم طرف باندې به ورتلل اسلام به د هغې استقبال کولو داسې لارې به یې کلاوولې فتحو به د دې استقبال کولو فتح به استقبال ته ولاړې وې د فتح جنډې به د مخکې نه بلندېدلې بیا داسې وخت راغی چې اسلام غربت طرف ته لاړو اسلام واپس غریب شو اسلام واپس چې کم دی نو اجنبي شو اسلام ناشنا شو او داسې وخت ته راورسېده چې نه په عدالت کې اسلام کور شته نه په کچرو کې د اسلام کور شته نه چرته کې په یو بازار کې د اسلام ځای شته نه په یو دکان کې د اسلام ځای شته نه په یو کور کې د اسلام ځای شته نه د چا په مخ باندې د اسلام ځای پاتې شو اسلام اجنبي شو کوڅه په کوڅه باندې محله په محله باندې بازار په بازار باندې کلی په کلی باندې د اسلام کور ورک شو اسلام اجنبي شو اسلام ناشنا شو هر چا په کور کې ټي وي دپاره ځای شته ویسیار دپاره شته هرې کنجرخانې دپاره په هر کور کې ځای شته مګر که نشته د اسلام ځای نشته د اسلام کور نشته اسلام اجنبي شو کوڅه په کوڅه ګرځي څوک ځای نه ورکوي هر چا دروازه بنده کړه اسلام جومات ته لاړ شه ستا ځای زما په کور کې نشته اسلام جومات ته لاړ شه ستا ځای زما دکان کې نشته اسلام جومات ته لاړ شه چېرته مدرسې ته لاړ شه ستا ځای په بل ځای کې نشته اسلام واپس شو په جومات کې قید شو مدرسه کې قید شو اسلام بندیوان شو اسلام قیدي شو اسلام بند شو د دې جومات نه بهر اسلام به نه وځي د دې مدرسې نه بهر اسلام به نه وځي هر سړی به خپل معاملات په خپله خوښه باندې کوي د اسلام نه به تپوس نه کوي که څوک معاملات کوي خپله به یې خوښه وي معاشیات کوي خپله خوښه به وي هر قدم اخلي د خپلې خوښې به اخلي اسلام نه به تپوس نه کوي ای اسلامه دا قدم پورته کومه روا دی که ناروا دی ای اسلامه دا نظر پورته کومه روا دی که ناروا دی ای اسلامه دا نیول کومه روا دی که ناروا دی ای اسلامه اوریدل کومه روا دی که ناروا دی نه نه اسلام نه به تپوس نه کوي د اسلام کار به صرف جماعت سره وي صرف مدرسې سره وي په داسې وخت کې چې هر طرف نه اسلام بندیوان شو اسلام قیدي شو د اسلام خبره په منبر باندې هم په دغه جماعت کې جرم وګرځېده د خدای په کور کې د خدای د کتاب خبره ګناه وګرځېده په داسې وخت کې مسلمان پریشان شو د چا چې د رب د نظام سره محبت و د چا چې د رب د دین سره محبت و هغه لاسونه پورته کړل رب ذوالجلاله اسلام غریب شو د اسلام خبره کول ګناه وګرځېده په داسې وخت کې د رب د طرفه گویا چې دا اعلان وشو دا خوشخبري راله ای مسلمانه هر څومره هم که اسلام قید شو څوک د خدای په کور کې د خدای د دین د نظام خبره نشي کولی زه تاسو له داسې یو بابا در کومه چې د اسلام خبره به د فیض آباد په دغه میدان باندې لکه د ګولۍ هر طرف ته خورېږي هغه بابا نن چې د چا عرس دی بابا خادم حسین در کومه رسول الله لبیک 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 یا 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 رسول الله لبیک لبیک یاره تاسو یقین وکئ چې دا مسلمان دومره په یره کې و
چې په د ظالم د جابر بادشاه د وړاندې کلمه حق بیانول دا خو لویه خبره ده. د خپلو مقتدیانو د وړاندې په منبر د اسلام خبره نشو کولی. موږ چېرته نه وه کړې، موږ چېرته نه وه اورېدلې چې موږ ته خپل امام د جومات استاد زمونږ د جومات په منبر باندې د اسلام خبره کړې وې، د اسلام د نظام خبره کړې وې، د قانون خبره کړې وې. چام نشوه کولی. د خپلو مقتدیانو نه خلق یریدل. یو باباجو چې داسې ناره ولګوله چې ځان ته سویل د وخت فرعون چې موږ به تاسو زرې زرې کو، ټوکړې ټوکړې به م کو. هغه ته یې ویلې، مخامخ یې ورته ویل چې کله هغه تپوس وکړو څنګه به روځئ، څومره به په کومه لار به ځئ، موږ به م ټوکړې ټوکړې کو. مخامخ یې ورته ویل دا ملک ستا د پلار دی. د وخت د فرعون نه نه دی یریدلی چې ځان ته سویل مشرف نومي و، د هغه د وړاندې کلمه حق بلنده کړه، ټیک داسې مودې په جیل کې تېره کړه. خو نه، دا غیرت د حضور د امت سینو ته ورسولو، دا غیرت په دې کې ور واچو. د چا نه به یره نه کوئ. هغه غیرت که ټول قوم ته نه دی رسېدلی، ټولو مسلمانانو ته نه دی، نو کم از کم دومره خلقو ته ورسېده چې په بنده کمره باندې جالونه پسې لګېدلي، عدالت ته پیش کیږي. په کم جرم کې چې قید دي چې دی د لبیک ناره لګولې، عدالت ته چې کله پیش کیږي د لبیک یا رسول الله په نارو کې پیش کیږي. دا نه وایي چې دا خو زمونږ جرم په دې کې خو قید شوي یو، اوس به خاموشي وکړو. نه، همدغه نارې لګوي عدالت ته روان دي. دا د باباجي صاحب برکت چې په 2015 کې هغې د تحریک لبیک یا رسول الله پاکستان د دې بنیاد کې ښودو. 2017 کې چې ختم نبوت په قانون باندې کله د نواز شریف په دغه دور کې حمله وشوه، نو باباجي صاحب په میدان د فیض آباد باندې ودرېده. معذور وجود، خو چې غیرتونو غیرت به معذورۍ ته نه ګوري. او بیا د وخت فرعونیان چې دي نو هغې رالل او د هغه په خپو کې پرېوتل او جړل به. قائد محترم علامه ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب حفظه الله هغې فرمایي چې زموږ د وړاندې به جړل چې کله به ورسره موږ خبرې کولې. هغه وزیران چې ځان ته به سویل، موږ خو د کلي د یو سپی نه م یریږو، د یو پولیس معمولي چې موږ وینو نو د هغه د وړاندې هم خبره نشو کولی. باباجي صاحب د لویو لویو فرعونیانو د وړاندې خبره کوله. ویل جړل به په 2018 کې بیا چې کوم دی نو هغې جیل ته لاړل او 6 میاشتې هغې په جیل کې تېرې کړې. په دې یخه یخنۍ کې په کمبل به ورته اوبه اچولې. هغې بغیر د کرسۍ یا د کټ نه نشو کېناستی، ویلچیر هم ترې لرې کړی. په ځمکه باندې دغه شان هغې هغه تکالیف برداشت کړل چې رووتل ګوتې هم چې کوم دی نو برېښېدلې وه. یعنې ځان له به په خوراک کې به ورته کیمیکل اچول، هر قسمه تکلیف هغې برداشت کړ. او هغې ته پته ده چې څومره تکلیف په هغې باندې هلته کې تېر شو. موږ ته نشته پته، خو کم از کم دومره دې قوم ته وښودل چې اسلام سره ودرېږئ. که چا د اسلام مخالفت وکړو هغه هم دنیا کې نن نشته، او که چا یې حمایت وکړو هغه هم نشته. تپوس به هلته کېږي، د مظلوم سره د خدای مدد ورسره وي. ته د ظلم نه یریږي، د جابر او د ظالم د ظلم نه. د مظلوم سره د خدای مدد وي، ظالم به څه کوي؟ دته خو حساب کتاب ور په سر دی. او بیا د مظلوم د زړه نه چې آه پورته شي نو عرش ړقوي. د مظلوم د زړه نه رب ذوالجلال د مظلوم دعاګانې قبلوي.
کله چې یو بادشاه محل تیار ک حکم یو کو مال یو محل تیار کړي خو محل دن نه چې چاپیره غیر خو داغي سیندریم زبردست دی چې بره چت ته زوخي جم یو خوا بل خوا ګورم نو چې هر طرف رنگ رونقي محل تیار شو بادشاه راغه محل ته داخل شو چې وی قتل کم زه ته چې ګوري د وهم او د ګمان نه زیات خولې زیات زبردست ګرځي کله یو چت او کله بل چت ټول یو قتل کله چې بر اخیری چت ته ورسېده بهر سیندري ګوري یو خوا بل خوا نظر واچو په داسې ځای کې محل جوړ شوی چې غیر چاپیره سیندریم زبردست ده هر طرف ته ښکلا ده هر طرف ته رنگ رونق دی چې وی قتل یو طرف ته یو خیمه لګېدلې ده بادشاه په قهر شو په غضب شو خپل عملی ته حکم وکړ دا خیمه چې ده تاسو دا نه لیدله چې دا خیمه مو ورانه کړې وې دام دړې وړې کړې وې زما محل هغه بره سیندري بدرنګه کړې ده ډېر ښکلی محل دی مګر بره چې وکتم او دې طرف ته مې خیال وکړ دا خیمه مې په نظر راله زما د محل ښکلا ختمه کړې ده زما د محل هغه رنګ رونق یې پیکه کړی دی دا خیمه ختمه کوي لاړ شئ دا ورانه کوي او دغه خیمه د یو بوډۍ زنانه وه د یو ضعیفې زنانه وه هغه پکې تنې تنها اوسېدله په دغه خیمه کې بس د هغې زندګي وه د هغې بل څه نه دغه یو خیمه د هغې اسره وه په دې کې زندګي تېروله بادشاه حکم وکړ خیمه ورانه کوي کله چې دا عمله لاړه خیمه ورانه کړه بوډۍ به یې نشته دی هغه په خیمه کې موجوده نه ده هغه چېرته وتلې ده دې خیمه ورانه کړه خیمه دړې وړې شوه کله چې بوډۍ به یې راله هغې وکتل خیمه ورانه شوې ده خیمه غورځېدلې ده هغه ټوټې ټوټې شوې ده هغې چې وکتل دا چا ورانه کړې ده دا د بادشاه حکم دی دا بادشاه ورانه کړې ده هغې ویل چې د بادشاه سره زما طاقت خو نه رسي بادشاه سره زما وس خو نه رسي خو لاسونه یې پورته کړل او لاس یې داسې پورته کړ چې ای رب ذوالجلاله ان لم اکن فاین انت رب ذوالجلاله که زه نه ومه نو ته چېرته وي د بادشاه سره زما طاقت خو نه رسي زه دې تپوس نشم کولی ای رب ذوالجلاله زه خو نه ومه خیمه مې یوازې وه زه بهر وتلی ومه ربه که زه نه ومه ته چېرته تلی وي ربه ته خو وي که نه ته خو موجود وي ستا په موجودګۍ کې زما خیمه ورانه شوې ده کله چې رب ذوالجلال د دې بوډۍ فریاد واورېده فرشتو ته حکم وکړ ای فرشتو لاړ شئ دا محل اوچت کوئ سره د بادشاه نه سره د عملي نه او سر د لاندې راګزار کوئ لبیک 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 یا رسول الله 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 لبیک 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 زما عزتمندو پاکستان چې آزاد شوم په دې مقصد باندې د نظام دپاره د اسلامي قانون دپاره 10 لکه مسلمانانو قربانۍ ورکړي صرف دې دپاره نه چې زما خپل کوري زه نن هم په خپل کور کې نه اوسېږم زما خپل کور نشته څه دپاره هغه مسلمانانو قربانۍ ورکولې څه دپاره زموږ خویندو میندو کویانو ته دنګل څه دپاره 10 لکه مسلمانانو خپل سرونه قربان کړل څه دپاره 70,000 زموږ خویندو میندو خپل عزتونه قربان کړل آیا د دې دپاره چې هلته کې نالۍ نه وه هلته سړک نه و هلته کې بجلي نه وه هر څه و څه دپاره قربانۍ وي قربانۍ صرف د دې دپاره وي چې هلته کې اسلامي نظام نه و هلته د اسلام قانون نه و هلته د قرآن قانون نه و د دې نظام دپاره
واپس خپلو خانقاهونو ته داخل شو د نظام واګي په خپلو لاسو کې وانغستې. نو هغه د نظام د پاکستان واګي بیا د اغیارو لاسو ته رالی، بیا د دین دشمنانو لاسو کې واغستې. نو پاکستان خو آزاد شو، خو نظام پاتې شو، قانون پاتې شو. نن هم هغه 10 لکه مسلمانانو روحونه زموږ نه تپوس کوي چې ای مسلمانانو دا وطن چې آزاد شوی آیا د ډانسو دپاره دا زموږ قربانۍ چې دا موږ کویانو ته دنګل زموږ مرۍ کټ کېدلې هغه خویندې میندې هغې زموږ نه تپوس کوي چې ای مسلمانانو زموږ د غیږو ماشومان زموږ په سینو باندې ذبح کېدل، زموږ د وړاندې هغه په هوا کې الوزولی کېدل، هغې ته لاندې نیزې نیولی کېدې، د هغه ماشومانو بچو وینې زموږ په سینو باندې رابهېدلې. آیا دا قربانۍ ستاسو د ډمتوب دپاره وي؟ آیا په یونیورسټو کې د ګډاګانو دپاره وي؟ آیا دا قربانۍ ستاسو د نالو دپاره وي؟ آیا دا قربانۍ ستاسو د بجلو دپاره وي؟ آیا دا قربانۍ ستاسو د غونډهګردو دپاره وي؟ آیا دا قربانۍ ستاسو د بدمعشو دپاره وي؟ دا قربانۍ څه دپاره وي؟ موږ نن هم هغه روحونو ته جوابدeh یو، زموږ نه جواب غواړي. ای مسلمانانو وطن موږ آزاد کو د اسلامي نظام دپاره، مګر په تاسو باندې قرض دی. اوس هم موږ ستاسو لارې ته ګورو چې کله به په دغه وطن کې د اسلام جنډه اوچتېږي. او انشاءالله د تحریک لبیک پاکستان په قیادت کې به په دغه وطن کې زموږ د هغه شهداو روحونه خوشحالیږي چې چا د دې وطن دپاره قرباني ورکړې وي، خو د نظام اسلام دپاره انشاءالله د هغې روحونه به تحریک لبیک پاکستان خوشحالی چې ستاسو قرباني بې ځایه لا نړه. دغه تحریک چې د دې بنیاد باباجي ښودی، د دې بانی خادم حسین رضوي رحمت الله علیه دی، او په اخلاص سره د دې بنیاد یې ښودی دی. جام چې ورسره ډغره والې ده په خپله پناه شوی دی، خو تحریک په خپل میدان کې ولاړ. انشاءالله نن هم وقتي امتحانات په هر چا راځي. د احد په میدان کې حضور مبارک صحابه 70 صحابه شهیدان شو. د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شو. محبوب علیه السلام ته تکلیف ورسېده. نو وقتي امتحانات راځي، د حضور په موجودګۍ کې هم راغلی دي، په موږ به هم راځي، خو موږ به د خپل مقصد سره ولاړ یو، موږ به د نظام سره ولاړ یو. انشاءالله دغه جد و جهد به جاري وي، انشاءالله دا میشن به جاري وي. واپس خپلو خانقاهونو ته داخل شو، د نظام واګي په خپلو لاسو کې وانغستې. نو هغه د نظام د پاکستان واګي بیا د اغیارو لاسو ته رالی، بیا د دین دشمنانو لاسو کې واغستې. نو پاکستان خو آزاد شو، خو نظام پاتې شو، قانون پاتې شو. نن هم هغه 10 لکه مسلمانانو روحونه زموږ نه تپوس کوي چې ای مسلمانانو دا وطن چې آزاد شوی آیا د ډانسو دپاره دا زموږ قربانۍ چې دا موږ کویانو ته دنګل زموږ مرۍ کټ کېدلې هغه خویندې میندې هغې زموږ نه تپوس کوي چې ای مسلمانانو زموږ د غیږو ماشومان زموږ په سینو باندې ذبح کېدل، زموږ د وړاندې هغه په هوا کې الوزولی کېدل، هغې ته لاندې نیزې نیولی کېدې، د هغه ماشومانو بچو وینې زموږ په سینو باندې رابهېدلې. آیا دا قربانۍ ستاسو د ډمتوب دپاره وي؟ آیا په یونیورسټو کې د ګډاګانو دپاره وي؟ آیا دا قربانۍ ستاسو د نالو دپاره وي؟ آیا دا قربانۍ ستاسو د بجلو دپاره وي؟ آیا دا قربانۍ ستاسو د غونډهګردو دپاره وي؟ آیا دا قربانۍ ستاسو د بدمعشو دپاره وي؟ دا قربانۍ څه دپاره وي؟ موږ نن هم هغه روحونو ته جوابدeh یو، زموږ نه جواب غواړي. ای مسلمانانو وطن موږ آزاد کو د اسلامي نظام دپاره، مګر په تاسو باندې قرض دی. اوس هم موږ ستاسو لارې ته ګورو چې کله به په دغه وطن کې د اسلام جنډه اوچتېږي. او انشاءالله د تحریک لبیک پاکستان په قیادت کې به په دغه وطن کې زموږ د هغه شهداو روحونه خوشحالیږي
چې چا د دې وطن دپاره قرباني ورکړې وي خو د نظام اسلام دپاره انشاءالله د هغې روحونه به تحریک لبیک پاکستان خوشحالۍ چې ستاسو قرباني بې ځایه لا نه ړه. دغه تحریک چې د دې بنیاد باباجي ښودی د دې بانی خادم حسین رضوي رحمت الله علیه دی او په اخلاص سره د دې بنیاد یې ښودی دی. چام چې ورسره ډغره والي د په خپله پناه شوی دی خو تحریک په خپل میدان کې ولاړ. انشاءالله ننم وقتی امتحانات په هر چا راځي. د احد په میدان کې حضور مبارک صحابه 70 صحابه شهیدان شو. د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شو. محبوب علیه الصلاة والسلام ته تکلیف ورسېده. نو وقتی امتحانات راځي د حضور په موجودګۍ کې م راغلی دي په موږ به م راځي خو موږ به د خپل مقصد سره ولاړ یو. موږ به د نظام سره ولاړ یو. انشاءالله دغه جد و جهد به جاري وي. انشاءالله دا میشن به جاري وي او هغې پورې به جاري وي چې یا خو زموږ روحونه پرواز وکړي او یا د اسلام جنډه اوچته شي او انشاءالله زموږ نسلونه به دې څه ولاړ او دا به رسو خپلو بچو ته چې ای بچو د نظام سره ودرېږئ. په دې وطن کې به تاسو اسلامي نظام راولئ او که موږ سره د خپلو بچو فکر وي وایو چې نه چېرته کې دي یوازې پاتې نه شي زه ترې نه جیل ته لاړم او شپه نیمه به هلته تېروم دی به څه کوي کور کې دی به څه خوري. نو که دا سوچ صحابه کولی نو موږ به د دې نظام نوم هم نه وی اورېدلی. موږ به د اسلام نوم هم نه وی اورېدلی چې کله مسجد نبوي شریف کې اعلان وشو چې سبا به د ترکستان غزاله قافله روانیږي څوک څوک تیار دي. نو یو مجاهد دی لاس یې اوچت که نوم یې حضرت فاروق دی او ابو عبدالرحمن باندې مشهور دی. وادي کړی دی 2 میاشتې شوي دي یا 3 میاشتې معمولي لږې ورځې شوي دي. کور ته راغی ماسوتن دی بیبي ته وایي بیبي ما خو خپل نوم ولیکه سبا به د ترکستان غزاله ځم. بیبي ورته حیرانه شوه چې دا خو د واده 2-3 میاشتې شوي دي په داسې وخت کې چرته کې خاوند د بیبي نه جدا کیدی شي چرته کې تلو ته غاړه کېښودی شي. ای خاونده څرنګه به ځي او په دې کور کې زه یوازې یم دویم څوک شته م نه دی او بیا ورته یو خوشخبري مه اورئ وایي زما په وجود کې ستا اولاد را روان دی هغه چاته پرېږدی خپله بیبي چاته پرېږدی درد خو وي غم خو وي تکلیف خو وي چې د سر سوری روان شي جدا کیږي او بیا کور کې څوک هم نه. تاسو په دې خپل چم ګاونډ کې وګورئ چې کله یو کور نه یو فرد ځي سعودي ته یا بل وطن ته مزدورۍ له نو تاسو په دغه کور کې حال وګورئ د هغه د بیبي سره د دې چې 15 کسه به نور هم په دغه کور کې اوسیږي. بلا افراد به وي خو دغه شپه به په دې بیبي څنګه تیریږي او بیا خاوند چرته روان دی نږدې یو وطن ته روان دی او مزدورۍ له روزانه به ټلیفون کوي او خبرې به کوي. روزانه اوس خو د لیدو وخت دی روزانه به ملاقات هم کیږي لیدل به هم کیږي خو بیا هم شپه څنګه تیریږي. نو په هغه بیبي به شپه څنګه تیرېده چې د چا په کور کې دویم کس نشته یوازې ده او بیا خاوند روانیږي نو غزاله ځي چې د واپس راتلو هم پته نه لګي. بیا د ټلیفونونو زمانه هم نه ده چې ګینې د حال احوال نه به خبرېږي څنګه به دغه شپه تیریږي. خو هغه بیبي چې کله خاوند ته وایي ما چاته پرېږدې خپل اولاد چاته پرېږدې خاوند ورته وایي چې ته او خپل اولاد دواړه مې خپل رب ته پرېښودي. دا ورته نه وایي چې اراده کینسل د ثواب خو نور هم ډېر کارونه دي زه به په یو بل کار کې حصه واچومه که نه او بیا په مسجد نبوي شریف کې روزانه منځونه کومه نو یو منځ په 50,000 قبلیږي دا ډېر دی که نه څه کوم په غذاګانو کې او بیا مې کور هم خوشي دی نو وبه ویم که نه مشرانو ته زما کور خوشي دی صاحبه زه نشم تللی بله موقع کې به لاړ شم نو کور خو خوشي دی صرف یو بیبي د نور څوک نشته ګران کار نه و. بیا هم اراده کینسل نه کړه دا د هغه نوجوانانو جذبې وي د دین د خاطره دا د هغې برکت دی چې موږ ته اسلام راغلی دی. بیبي خوشحاله شوه
ویل چې خط موږ خپل رب ته پرېږدي نو رب خو رب العالمین دی، هغه زبردست نگران او پالونکی دی، بیا خو به زموږ ډېره ښه پالنه کوي. نو شپې ورسره په خوشحالۍ تېره کړه. دا خو زه ویم چې په خوشحالۍ یې تېره کړه. د هغې د زړه نه خو یو رب خبر دی چې څنګه تېره شوه. خو د خاوند د وړاندې خپل خفګان نه ظاهروي. سبا به زما خاوند د عالم کفر سره په میدان کې جنګیږي، هسې نه په دغه وخت کې ورته زه ور یاده نشم، زما خفګان ور یاد نشي. بیبي مې خفه پرېښودې ده، د عالم کفر سره د تورو په شړنګار کې به ژوند تېروي، چرته کې په دغه فرض کې رکاوټ را نشي. زما خفګان یې پټ که. شپې ورسره په خوشحالۍ تېره کړه، خوږې خبرې. او چې سحر شو په خپله ورته په لاسو توره ور واچوله، ډال یې ورته برابر که، په اوښه باندې سور که او دروازې پورې په خپلو لاسو باندې د اوښ مهار او پړی ونیو راوسته. اوس د مسجد نبوي شریف نه به قافله را روانیږي. دی ورته په کوڅه کې انتظار کوي چې کله قافله را نږدې شي او زه خپل خاوند رخصتومه، ډېر په شان او په عزت سره به خپل خاوند ته الوداع ویمه، هغه قافله کې به شاملومه. په دې کې قافله را نږدې شوه، کله چې په کوڅه باندې تېرېدله خپل خاوند سره مخه وکړه، الوداع یې ورته وویله. خاوند رخصت شه، بیبي د دروازې نه سر را بهر که، خپل خاوند پسې ګوري چې دا آخري ملاقات دی، بیا خو پته نه لګي. خاوند پناه شه، قافله روانه ده، دوړې وختلې، دا تماشه کوي. قافله د نظر نه پناه شوه، دوړې م کېناستې، فضا صفا شوه، څوک هم نه ښکاري. خاوند رخصت شوی دی، دروازې بنده کړه، دننه په کور کې تنې تنها کېناسته، په څلور دیواله دننه د خپل خاوند په انتظار کې. کله به راځي هېڅ پته نه لګي، را به شي که به را نه شي هېڅ پته نه لګي، څومره موده بعد به راشي هېڅ پته نه لګي. یوازې تنې تنها په څلور دیواله دننه د خپل خاوند په انتظار باندې کېناسته. شپې ورځې تېرېږي، ګنټې، سکندونه، منټونه څنګه تېرېږي دا د هغې نه څوک تپوس وکړي. هفتې په میاشتو بدلې شوې، میاشتې په کلونو بدلې شوې. دغه لارې ته ګوري، دغه دروازې ته ګوري. 15 کاله انتظار وشو، نه قاصد راغی، نه خط راغی، نه پیغام راغی. 10 کاله انتظار وشو، خو خبر را نغی چې خاوند ژوندی دی او که ژوندی نه دی. 15 کاله انتظار وشو، خو د ابو عبدالرحمن پته ونه لګېده چې را به شي او که را به نه شي. 20 کاله انتظار یې وکړه د خپل خاوند په دغه کور باندې، مګر د خاوند پته را نه له. هغه ویښته بدل شو، هغه تور ویښته په سپینو باندې بدل شو، ځواني ختمه شوه، بوډیوالی را مخامخ شو او لاړه خبره 25 کالو ته ورسېده. په دې زمانه کې ډېر غمونه م رالل، یوازې تېر کړل، ډېرې خوشحالۍ م رالې. خاوند نشته، بس یوازې تېرې شولې. ډېرې د صحت زمانې م رالې، بس تېرې شولې. ډېرې د غم زمانې رالې، ډېرې د بیمارۍ زمانې رالې، یوازې تېرې شولې. 20 کاله انتظار یې وکړ، د خاوند پته ونه لګېده. یو ورځ ګوري یاره د مدینې منورې په دغه لارو کوڅو باندې یو مجاهد را داخل شو، ویښته سپین دي، ګیره سپینه ده، توره غاړې ته پرته د پړق رڼا کوي او په اس باندې ناست دی. خلق تماشه کوي دا مجاهد څوک دی، دا اجنبي څوک دی، دا ناشنا سړی څوک دی، دا غازي څوک دی، د کم طرفه راغی. پسه پسې ګرځي، کله په یو کوڅه داخلیږي، کله په بله کوڅه داخلیږي. حضرت ابو عبدالرحمن چې کله د کوره وتلو، ګیره توره وه، ویښته تورو، مګر 20 کاله بعد چې په مدینه منوره را داخل شو، ویښته سپین دي، ځواني ختمه شوې ده، بوډا بابا ترې نه جوړ شوی دی، په اس باندې ناست دی، لارې کوڅې بدلې شوي، آبادي بدله شوې ده. خپل کور ترې نه ورک شو. زه چې د دې مدینې منورې نه وتم، ما د خپل کور نه په کومه دروازه باندې بهر قدم ایښی دی، ما ته بیبي الوداع ویلې وه. هغه دروازه کومه یوه ده، یو خوا بل خوا ځي. یاره ماښام نور پرېوته، د اسمان لمنې سرې شوې، مارغان هم روان شو خپلو جالو ته. هر سړي خپل تکل وکړو، خپل کور ته هغه روان شو. دی ګرځي، کله په یو کوڅه، کله په بله کوڅه باندې. کله چې شپه تیاره شوله، ډیوې بلې شولې، بیا د ډیوو رڼاګانې هم ختمې شوې، خلق اوده شو. په دغه ټیم کې یو دروازې له راغی،
دا هغه دروازه ده چې زه د دې کوره وتلی وم دا زما هغه کور دی چې ما ته 20 کاله وړاندې بیبي الوداع ویلې وه چې کله دروازه باندې نیزه کېښوده په نیزه باندې دیکه ورکړله دننه یو نوجوان په منډه را بهر شو هغه بیداره دی چې بهر راووته باباجي ولاړ دی کلکې د ګریوان نه ونیو ای باباجي څه کول غواړي د شپې پردي کورونو ته پردو دروازو ته دیکې ورکې څه وجه ده باباجي ورته وایي دا زما کور دی ته څه کې چې دلته کې راغلی دا پردی کور نه دی زه خپل کور دروازې له دیکه ورکوم هغه نوجوان ښه د ګریوان نه مضبوط کو ای باباجي اوس د عدالت ته پیش کومه اوس د قاضي له بوزمه چې یو طرف ته پردی دروازې دیکه کوي بل طرف ته داوم کوي چې دا زما کور دی هغه صاحب ورته وایي نه دا زما کور دی شور پورته شو په دې شور کې دننه بیبي بیداره شوه سترګې وغړېدې بهر ته یې رامنډې کړې دروازې په سرو کې د دروازې په چودو کې چې کله بهر وکتل د هغه باباجي په چهره باندې نظر شو دا هغه چهره ده چې 20 کاله وړاندې په دې دروازه باندې ما چاته الوداع ویلې وه هغه چهره را وړاندې شوه هغه خیالات یې مخې ته رالل هغه یادونه را تازه شول دا هغه چهره ده دا په عبدالرحمن چهره ده په دې دروازه باندې ما رخصت کړی دی بچي ته یې اواز ورکو ای بچیا دا دې پلار راغلی دی ګریوان پرېږدوه پلار دې د ګریوان نه نیولی دی دا خو ابو عبدالرحمن راغلی دی دا حضرت فاروق راغلی دی بچي تې نه غاړه تاو کړه ای بابا جان ما ونه پیژندې ما ته پته نه وه 20 کاله تیر شو ما ستا چهره نه ولیدلې ما ستا شکل نه ولیدلې ما ستا صورت نه ولیدلې ما معاف کا ما ته د ګریوان نه نیولی وې پلارم تېر غاړه تاو کا زما بچی د 20 کالو نوجوان ما ته خو پته هم نه وه زما بچی به دومره لوی شوی کور ته را داخل شو د ډیوې مخې ته کېناستل بیبي به خپل حالات بیانوي لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 لبيك بیبي خپل وخت بیانوي څنګه بهادري بیبي وکړله 20 کاله انتظار یې وکړ څنګه زمانې رالې او تېرې شوې خاون خپل حالات بیانوي میدان کې څنګه مقابله وشوه کفارو سره څنګه مقابله وشوه په کم میدان باندې موږ څنګه فتح وموندله په کم میدان هم د اسلام جنډه اوچته کړه بیبي ورته وایي په هر میدان کې در سره زمومه په هر میدان کې در سره زما حصه شامله ده په هر ورځ باندې ما ستا انتظار کړی دی که د غم ګړۍ راغلی ده یوازې مې تېره کړې ده څنګه د غم زمانې رالی څنګه تېرې شولې څنګه د خوشحالۍ زمانې رالی څنګه تېرې شولې ستا په انتظار کې ډېرې بیمارۍ هم ختمې شوې ستا په انتظار کې ډېرې صحت زمانې هم ختمې شوې ستا انتظار مې کړی دی خبرې وشولې یاره د خبرو ټیم پته ونه لګېده د مسجد نبوي شریف نه د اذان آواز راغی حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه بابا ته وایي بابا اذان وشو زه مسجد شریف ته ورځمه ته څو خبرې وکړه بیا راځه هغه خاون بیبي ته وایي زه چې تلم ما تاله 10,000 روپۍ درکړې وې ما ویل کرالم دا به واپس راکې کرانلم نو دا به په خپل کار راولې اوس زه واپس راغلی ما نو ما ته زما پیسې حواله کا بیبي هغه پیسې په حضرت ربیعه رضی الله عنه لګولې وې د هغه تربیت یې کړی هغه پیسې ختمې شوې وې بیبي ورته وایي زه جومات ته لاړ شه کله چې واپس راشي نو بیا به یې درته حواله کړمه کله چې دې جومات راغې جمع ولاړه ده شاته صف کې ودرېده زرګونه خلق مسجد نبوي شریف کې موجود دی کله چې سلام وګرځېده یو زبردست عالم دین یو محدث یو لوی فقیه یو استاز په مسند د درس باندې کېناسته درس حدیث یې شروع کو دا استاز څوک دی عمر یې ډېر کم دی ابو عبدالرحمن صاحب ډېر نظر واچولو وی نه پیژنده چې څوک دی ځکه چې نظرم کمزوری شوی بوډاتوب هم راغلی دی بل چې کوم دی نو خپل زوی دی حضرت
ربیع رائی رحمت الله علیه دی په مسند د درس ناست دی دستار په سر دی جوبۍ اغوستې ده ډېر په شان او په وقار سره په مسند د درس ناست دی د په کور کې لیدلی ساده انداز کې لیدلی ساده صورت کې لیدلی د ډیوي په رڼا کې لیدلی پوری پیژندلی نه دی لومبی ملاقات شوی دی پته ورته نشته زما زوی څنګه سړی دی زما زوی شکل څنګه دی صورت یې څنګه دی کله چې په مسند د درس باندې دستار په سر دی جوبه اغوستې ده زرګونو شاګردان مخې ته ناست دي په دغه شاګردانو کې لوی لوی شخصیات دي د وخت امام مالک غوندې هستی په دغه شاګردانو کې ناسته ده سفیان ثوری غوندې هستی په دغه شاګردانو کې ناسته ده لوی لوی خلق په دغه شاګردانو کې ناسته سرونه ښکته کړي دي ډېر په ادب باندې ناست دي ابو عبدالرحمن صاحب شاته د یو طالب نه تپوس کوي هغه لیکل کوي هغه احادیث لیکي استاذ لګی دی 27 ساله استاذ 27 ساله هغه محدث 27 ساله فقیه 27 ساله استاذ هغه درس ورکوي د حدیثو باباجي ونه پیژنده طالب نه تپوس کوي ای طالبه دا راته ووایه دا استاذ څوک دی طالب ورته وایي جوړ بابا ته د مدینې منورې نه یې دا خو د ټولې مدینې منورې استاذ دی دې څنګه نه پیژنې هغه ورته وایي د مدینې منورې یمه مګر ډېره موده بعد راغلی لا څوک پیژنمه نه وایي ښه دا خو حضرت ربیع رائی رحمت الله علیه د ټولې مدینې منورې استاذ دی هغه چې کوم دی نو وکتل دا خو زما د بچي نوم واخیسته دا وایي حضرت ربیع رائی یاد که په ذهن کې خو دا دي چې دا کم عمره استاذ دا به د چا بچی د د مور پلار به څوکي څومره به بختوري کم عمره بچی رب دومره عزت ورکړی زرګونو شاګردانو سرونه ښکته کړي دي وړاندې ناست دي ادب یې کوي احترام یې کېږي د د مور او پلار به څومره بختوري بچیه څوک دی وایي دا حضرت ربیع رائی دی وایي ښه بچیه دا راته ووایه پلار یې څوک دی زړه خو یې ومنله چېره دا خو زما د بچي نوم واخیسته خو شک یې دی هسې نه چېرته کې د بل چا د بچي نوم هم حضرت ربیع رائی وي بچیه پلار یې څوک دی وایي پلار خو د ده نشته دی پلار خو یې د نن نه تقریبا 20 کاله وړاندې هغه چې کوم دی نو د هندوستان د ترکستان غزا لتلی دی پلار یو مجاهد تیر شوی دی پلار یو غازی تیر شوی دی 20 کاله وړاندې د ترکستان غزا لتلی دی د هغه نوم حضرت ابو عبدالرحمن الفروخ دی تر نن تاریخه پورې د هغه پته نه ده لګېدلې مګر د ده مور د په کور کې هغه مور یې تربیت کړی دی په دې خرچه کړې ده په دې پیسې لګولې دي د دې بچي نه استاذ جوړ کړی دی فقیه یې ترې جوړ کړی دی یو لوی محدث یې ترې نه جوړ کړی دی د هغه د سترګو نه د اوښکو باران روان شو سلګو ونیولو زما بچی په مسند د درس باندې ناست دی کور ته په منډه باندې راغی سلګۍ وهي بیبي پوه شوله زما دغه خاوند د خپل بچي مقام وپېژنده مرتبه ولیدله وایي ای ابو عبدالرحمنه اوس راته وایه 1,000 روپۍ دې په کار دي که حضرت ربیع رائی دې په کار دی وایي 1,000 روپۍ مې نه دي په کار خپل امام او استاذ بچی مې په کار دی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اوس دغه صاحب هم دا ویلی شو کور کې او امیر ته ویلی شو چې زما کور خوشي دی نن زمونږ پټی خوشي یاره ټماټر خرابیږي تماکو خرابیږي فصل خرابیږي دکانداری خرابیږي نوکری خرابیږي نن د اسلام مقابله کې چې ولاړ دی په لاره کې او زما او ستا په بچي ظلم کوي په ما او تا ظلم کوي ورته پته ده چې موږ د اسلام لاره رسول اللہ لبیک 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 یا 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 د اسلام مخې ته که ولاړ دی نو هغه سړی نه دی چې کوم واکدار دی اچرته کې په بنده کمره کې ناست دی خو ما او تا ته چې په لار کې را مخامخ کړی نو زما او ستا ورور یې را مخامخ کړی زما او ستا بچی را مخامخ کړی دی
منګه ته لار بنده کړي، منګه ته نه د اسلام ته لار بنده کړي. تپوس تې نه وکولي څه چل دی. نن قادیانیت په موږ مسلط شو او نن قادیانان ښکاره چې کوم دی نو په سوشل میډیا باندې دا خبرې کوي چې د اهل سنت عوامو علماو پیرانو صاحبانو مشایخو تاسو په دې باندې جړا کوئ چې زموږ جماعتونو ته تالی ولګېدي. تاسو په دې باندې جړا کوئ چې په درود او سلام باندې پرچې کټ شوي. وایي صبر وکړه دا خو بلا په اذان هم پابندي لګېږي. وایي یاد کې هغه وخت چې زموږ د احمدي مسلم ځان ته خو هغې مسلمانان وایي چې په موږ تاسو پابندۍ لګولې دا د هغې بدله ده. څه مطلب شو؟ قادیانیت مسلط دی. قادیانیت مسلط ولې شو؟ هغې ته دومره زړه چا ورکړه چې په موږ راوختل. په کروڑونو مسلمانانو باندې زرګونه یو څو قادیانان چې د 10,000 تعداد به ټول دا کروڑونو باندې د پاسه راخیږي. څه وجه ده؟ هغې وکتل چې د دې مسلمانانو سنیانو مشران چې دي هغې اعلان کوي زموږ سیاست سره تعلق نشته. نو چې د دې حکومت کې تعلق نشته، د نظام سره تعلق نشته، د قرآن د قانون سره تعلق نشته، نو راشه موږ چې هر څه کوو د هغې صرف د خپل مدرسې سره کار دی، د جومات سره کار دی. بس هلته کې د حضور په عزت هم حمله، په 295 د ختم نبوت په قانون هم حمله. مگر چا چې आवाज پورته کو او د حضور د عزت دفاع کوله بس راشه دا ختم کا. او چې دا ختم شو نو بیا اسیم نور څوک نشته، د دې څوک حمایت نه کوي. او چې د دې نه کوي نو د دې په بغض او په حسد کې د حضور د ختم نبوت دفاع هم نه کوي. موږ دی دا حسد سړی کفر ته مرسوي. شیطان چې دی د حسد وکړو د آدم علیه السلام سره نو کفر ته ورسېده. زما عزتمندو نو دا اخیری خبره ده چې د دین سره ودرېږئ. د دین کار څوک د مدرسې په شکل کې کوي، څوک د درس و تدریس په شکل کې کوي، څوک چې کوم دی نو په منبر او په جنازه او په یو ځای بل ځای خطابت په شکل کې کوي، څوک یې د آستانې او د خانقاه په شکل کې کوي، څوک په میدان کې ولاړ دی او د یو ظالم او د جابر حکمران د وړاندې او د هغه د پابندۍ باوجود د حق کلمه اوچتوي. په هر شکل باندې اهل سنت لګیا دي د دین خدمت کوي، خو کم از کم د منځ نه دا لرېوالی ویستل غواړي چې کله په یو باندې ظلم کیږي نو بل له تماشه نه ده پکار. داسې ټیم نه دی چې ګینې یو ختم شو بل به پرېږدي. قادیانیې چې څنګه په میدان باندې د ناره لګونکي منکر دی دغه شان د هر سني منکر دی. که په منبر باندې د اسلام خبره کوي د هغه هم دشمن دی. که چرته کې په خانقاه کې ناست دی زموږ یو پیر، زموږ مشایخ اعظام، زموږ مشران د استانې خاوندان هغه هم دشمنان دي. او که زموږ د اهل سنت طلبا دا ماشومان دا حافظان دا قاریان دي دایم دشمنان دي. هغې ټول اسلام ټارګټ کړی دی. مګر نمبر باندې موتا ختمی یو کېدل به غواړي د اسلام د پاره، د حضور د عزت د پاره، د خپل نبی د خاطره، د ختم نبوت د قانون د خاطره، د 295 د خاطره او د اسلام د نظام د خاطره. الله تبارک وتعالی دې موږ په خپل دین قربان کی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین تاجدار ختم